السلام علیکم ملګرو خیبر ته راغلی یم لاندې کوتل د تورخم بارډر دی اول ځل دلته راغلم خیبر دلته څومره هم زموږ پښتانه ملګري دي زموږ څومره پښتانه مشرون دي هغه د مو د قومونو سرمایه دی د هغو ځایونه مو دلته ولیدل دلته د تورخم بارډر ته راغلم نو داسې راته محسوسېږي چې یاره دلته د ابدونې سوچ د مل د وطن د ابدونې سوچ والا خلک یا خوشتونه دي یا کوي هغو ته د دغو ځایونو پته نه لګېږي سره دا څومره اهمیت لري زما ملګرو دنیا کوک صاحب په کاروبار باندې اباده دی په تجارت باندې اباده دی خو دلته کاروبار برباد دی دلته تجارت برباد دی او چې د کوم مل دا حال وي چې یو مل نه ګوړي وځي هم هغه په زرهاو تعداد کې ویلوړ و هغه هم په داسې ځای کې ویلوړ چې هغه ریسک وي په خطرې کې وي یعنې دا ګوړي ته ګوري دا که یو ګوړی هم پریشر یا هوا ختمه شي سلیپ شي دا ځوان سره مخکې چې څومره ګوړي دا به ټول سلیپ کوي یعنې دلته هینې ټایم داسې واقعه پېښېدلی شي چې د روزګار سره سره د انسانانو جانونو ته هم خطره وي خو که هغه سایډ نه وکړي هغه سایډ نه هم همدا مشکله دی دلته روډ څه کوم دی هغه تانګ دی نو زه سپیشل هغو خلکو ته چې هغه کومو میډیا پرسن دی هغه میډیا حوالې سره کوم پروګرامونه کوي مونږ هغو ته چې تاسو هره شپه اورېده داسې ټاک شو پروګرامونه کوم چې هغه سره نه وطن ته څه ښې رسېږي نه زموږ نسل ته څه ښې رسېږي نه مونږ خلکو ته څه ښې رسېږي په کار نه دی چې مونږ میډیا پروګرامونه زموږ میډیا کوم پرسن دی هغه داسې پروګرامونه وکړي چې علاقې وطن ته روزګار وشي او چې کوم ځای کې روزګار ته مشکل هغه هایلایټ کړي چې د هغې لپاره کوم سهولتونه ضروري دي هغه راوړي ملګرو دنیا کاروبار ته او ویزیټر ته ویلکم کوي هر ملک ته وکړي او چې چا ته هم ویلکم کوي هغه اول ګوري چې دا سړی روزګار لري که نه لري دا د روزګار دپاره ایډیا لري که نه لري دا سرمایه لري که نه لري واحد زموږ وطن دی زموږ ملک دی زموږ نظام دی چې دا ویزیټر ته هم ویلکم نه کوي او روزګار ته هم ویلکم نه کوي دا رقم تورخم غوندې بارډر خرلڅي غوندې بارډر غلام خان غوندې دا رقم بارډر که د نورو علاقو کې وای یا د نورو ملکونو سره وای د هغه نه به دواړه اړخ ته چې کوم ملکونه د هغه به هم آباد وي چې کوم قومونه دي کوم خلک د هغه به هم آباد وي خو چې دلته کاروبار برباد دی روزګار آباد دی دلته ډراور ته سهولت نشته دی دلته تجارت ته سهولت نشته دی دلته کاروبار ته سهولت نشته دی نو دې نه معلومېږي چې دغې علاقې خلکو ته بیا څه سهولت میلاو شي نو موږ د خپلې علاقې هغه خلک چې هغه قومي او صوبایي اسمبلي کې کیني په سینټ کې کیني آیا هغو ته دغې علاقې د روزګار پته نه لګېږي په کار دا وایي چې دا ګوړي داسې ځای کې ودرېده چې دې ډراور ته هم اساني وه دې ګوړي ته هم اساني وه خو دا داسې نه دي دا تاسو کس ډراور ته هم مشکله دی کاروبار ته هم مشکله دی دلته که یوه ګیټ وی دی په کار یې دوی دي شي که دوی دي څلور دي شي که څلور دي پنځه دي شي یعنې ته که د نور ملکونو حالات وکړي چې هغه کوم ملک سره زمیني لاره لري هغه د دغو خلکو اساني دپاره یوه نه دوې نه درې نه حالانکې درجنونو لارې لري سړي ته یو ګوړي ته څه مشکله نه هلته په منټ کې لاس ګوړي شل ګوړي پرېږېږي او دلته په ورځې کې هم یو یا دوه ګوړی هم نه کلیر کېږي نه دا ډېره د افسوس خبره ده ملګرو کوم وطن چې روزګار خرابي کوم وطن کې چې کاروبار نه کېږي کوم وطن کې چې تجارت نه کېږي بیا هلته محرومیانې وي بیا هلته جرم والا خلک پیدا کېږي بیا هلته غربت پیدا کېږي بیا هلته لکوننیت پیدا کېږي بیا هلته اکثر هغه خلک په معاشرې کې ژوند کوي چې هغه ته دنیا هم په ښه نظر نه ګوري او کوم خلک چې تجارت لري بزنس لري کاروبار لري هغه خاوره چې کوم دی هغه یوه صحتمند معاشره پیدا کوي صحتمند خلک پیدا کوي روغ خلک پیدا کوي ژوند والا خلک پیدا کوي هغه د سهولتونو عمل خلک د خپل وطن عزیز او خلکو ته هغه دا ګوري هغو ته موږ ریکویسټ کوو چې روزګار ته تجارت ته ګورې زموږ توجه ورکړو ډېره مننه